لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سورة بقرة شروع مخکې ایتونو کې الله رب العزت د خرچې او د انفاق مسله بیان کا چې هغه خلک د الله تعالی په لاره کې کوم ورکړي مالونه الله تعالی دی هغه الله تعالی په لاره کې لګوي او خرچ کوي. همدغه خلک کامیاب خلک دي او همدغه بهترین خلک دي. نن آیتونو کې د الله تعالی وحدانیت ذکر کیږي او دا آیات مو تاسو په کورونو کې ماشومانو نارینه‌و زنانو بوډاګانو هر یو کس د آیات یاد دي ته آیت الکرسي ویلی شي. آیت الکرسي ځکه وتلی شي چې ذکر د کرسي دی مخته ورشي چې د کرسي نه څه مطلب او کرسي څه ته ویلی شي. او دې آیات عام طور باندې خلک استعمالوي چې یاره ډېرې فواید دي په دې دپاره ښه دی او دې دپاره ښه دی خو معنی او مقصد باندې ډېر کم خلک چې وي هغه پوه شوي دي. الله لا اله الا هو اول سر کې د الله تعالی وحدانیت بیان دی چې کسه د الله تعالی چې دا صرف یک یو همدا الله تعالی عبادت لایق دی نور څوک نشته دی. اله همدا یک یو دی بل څوک اله نشته دی شریک ورسره نشته دی. حاجتونو پوره کوونکی دا یک یو الله تعالی دی. همدارنګې متصرف هم د یک یو الله تعالی دی. خلکو ته بچي ورکول نارینه او همدارنګې زنانه ورکول دا هم د الله تعالی په اختیار کې دي. او همدارنګې چاته روغ او صالح نیک عمله او همدارنګې بد عمله وغیره هر څه الله تعالی په لاس کې دي. بل څه اختیار نشته دغه شان د اله د دې صفتونو له بل څوک نشته دی. او همدارنګې د بارانونو ورول بیماریان لرې کول او همدارنګې حاجتونه او مشکلات حل کول د صرف یک یو الله تعالی په اختیار کې نور څوک نه شي کولی. نو دغه صفتونه له کوم هغه وي اله وي نو دې ته اله ویلی شي او دغه صفتونه بل څوک یې نشته دي او نه څوک دا کارونه کولی شي. الحي القیوم الحي حي ویلی شي ژوندي څه همیشه دپاره وي اول نه هم ژوندی او آخري به هم ژوندی وي. سورة رحمان کې الله تعالی فرمایي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. د ځمکې مخ باندې چې د هر څه به فنا کېږي هر څه به ختم کېږي صرف یک یو الله تعالی ذات به پاتې کېږي. نو داسې ژوندی دی چې همیشه دپاره ژوندی دی دې باندې مرګ هېڅ کله هم نه رسي. القیوم د هر یو شي انتظام کوونکی د دنیا نظام چې دی دا صرف یک یو رب چلوي نور څوک ورسره شریک نشته دی. لکه مشرکینو دا خیال او سوچ او فکر دی ویره دغه دوره دنیا نظام او قدرت چلول د ګران کار دی. هر ځای کې باران وروه بعض ځای کې بیماریان راځي او همدارنګې مختلف قسم کارونه پیښیږي د یو رب څه یې کولی شي. لهذا ګڼ الها دي ډېر خدایان دي نه بلکې صرف او صرف د یک یو ټول دنیا نظام او کائنات د صرف یک یو رب چلوي نور څوک نشي چلولی. لا تأخذوه سنه ولا نوم دې الله تعالی باندې پر کلام نه رسي او نه خوب رسي. اصل کې خوب په درې قسمه باندې یو سنا دی یو نعاس دی او یو نوم دی. سنا دی تیری شي چې په دې کې دغه سترګې چې دي دغه سره پټې شوي وي او دماغ چې مغزه چې دغه باندې د خوب اثرات نه وي راغلی. او نعاس هغه تیری شي چې هغه کې سترګې کلا وي خو دغه مغزو باندې هغه راغلی وي خوب اثرات ورباندې راغلی وي. او دریم قسم دی نوم چې هغه مکمل مغزه او سترګې کې ټول هغه خوبیوالی وي خوب اثرات مکمل ورباندې راغلی وي بیهوشي باندې ورباندې وي. نو دې ځای کې دوی ذکر کوم یہ ابتدا ذکر کا او بل د خوب انتهای ذکر کا. د خوب شروع سناو نه کېږي چې هغه خوب اثرات سړي باندې راشي او نوم سړی مکمل خوبیوالی شي بیهوشي باندې خوب راشي. او دریم قسم ذکر نه کړه چې هغه په دې کې خپله باندې داخل دی نعاس. نو الله تعالی باندې نه د خوب جوټه راځي سړي سترګې خوبیوالی شي او نور به مکمل خوب رسي. او دغه صفتونو ته ویلی شي اله بل څوک داسې صفتونه نشته دی. که یو سړی ډېر هم ځان ته د خدایي دعا وکړي لکه فرعون کارون وغیره شو دا وکړي د خدایي دعوې خو هغو باندې بیا هم خوب راتلل. علما مفسرین ذکر کوي وایي دا فرعون څه د خدایي دعا کړې وه دې عبادت خلکو کول او دا فرعون څه د دې بیا د دې ځان په ګډ ساتلو د هغه عبادت یې کول. نو دې د اله نه شي اله دې ته ویلی شي
چې خلک هغه ته عبادت کوي او خلک هغه ته محتاج وي په خپله باندې هغه حاجتمند نه وي چا د حاجت او ضرورت نه وي هر یو شي نه پوره وي هېڅ کمی ورسره نه وي په هر یو صورت کې هغه سره د ټول دنیا او همدارنګه کائنات نظام اختیارمند وي چا ته محتاج ورکې نه وي له ما فی السماوات و ما فی الارض دی الله تعالی دپاره اختیار دی اسمانونو او ځمکې په هر څه باندې بل څوک داسې نشته چې ځمکې او اسمان کې دې اختیار ولري بلکې دا اختیارمند صرف الله تعالی دی کوم ټیم هغه شي نو بارونه راولي او کوم ټیم هغه شي نو بیا ګرمي راولي یا سردي راولي موسم برابر کی او موسم خراب کی او همدارنګه د خلکو منځ کې فساد راولي نه خلک په خپل منځ کې ټکراو شي او همدارنګه خلکو منځ کې مینه محبت راولي وګوره دا قرآن کریم چې د خلکو منځ کې دې په دې سره مینه محبت رسي دینه مخکې عرب خلکو او خپل منځ کې ډېر شر او فساد کې زندگی به تېروله او چې کله قرآن کریم راغلل فالف بین قلوبکم بیا الله تعالی فرموي د قرآن کریم د وجه تاسو زړه منځ کې مینه محبت الله تعالی پیدا وکړي نو د هر شي ولا پیدا کوونکی څه دی الله تعالی دی ګوره شر دی او که خیر دی خالق پیدا کوونکی الله تعالی دی خو بیا د کوم کاسر دی کني عمل کوي څوک د خیر عمل کوي یا بد عمل کوي نو بیا دا بنده دی عمل کوونکی دی خالق الله تعالی دی او بیا عمل کوونکی بنده دی چې نیک عمل کوي او که بد کوي شر کوي او که فساد کوي خیر کوي دا ټول بیا د انسان په هغه کې دی چې انسان کوم یې عمل هم کوي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه څوک دې چې شفاعت وکړي د الله تعالی څخه الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی سره یا اجازت په الله تعالی سره ګوره دم چوبک اختیار کې نشته دی ډېر مشرکینو دا سوچ دی او اوس اشتاره مخکې زمانه کوم ویره الله تعالی باندې موږ کوم د خدای نه مو چې عبادت کوم کنه دا الله تعالی په زور سره موږ شفاعت کی سفارش وکړي اول خدای چې الله تعالی ته ودا شفاعت وکړي نو موږ جنت ته داخل کی جهنم نه باش کی او کنه اوس بیر الله تعالی نه مانی الله تعالی به غوز روا دي زوري چلیږي نو الله تعالی په زور موږ به شفاعت کی او بیا جنت ته مداخلي من ذا الذي يشفع عنده څوک الله تعالی څخه سفارش وکړي دسي نو هیڅ کوم شفاعت کوونکی نشته چې کله الله تعالی اجازه وکړي نه نه پاس بیا شفاعت کیږي او شفاعت بیا جایز کیږي خو شفاعت یو سړی سفارش کوي دې طریقې سره وکړي چې څوک سفارش کوي دا موحد وي مشرک به نه وي بدعتي به نه وي ګناهګار به نه وي او چا دپاره شفاعت کوي هغه موحد به وي مشرک به نه وي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم دا الله تعالی پوهېږي هغه څه کوم مخکې وي او وروسته وي یعنې مطلب کوم را روان کارونه وي را روانې زمانې کې په هغه باندې هم پوهېدی کوم تېر شوي زمانې کې ټول کارونه دي او په هغه باندې هم د الله تعالی علم دی په هغه باندې هم پوهېدی ولا يحيطون بشيء من علمه څوک هم احاطه نشي کولی د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر هغه څه کوم الله تعالی وغواړي نه بس دغه علم خلکو ته ورکړي ګوره بریلیان هم داسې کې دا سوچ دی یاره پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا علم غیب په هر څه باندې پوهېدی نه بلکې ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بس د کومو شیانو الله تعالی څخه خبر ورکړی دی هغه باندې پوهېدی قرآن کریم کې بار بار دا څه ذکر شوي دي بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکې واقعات مخکې کومونو ذکر کړي نو بیا آخر کې نبی صلی الله علیه وسلم ته یې وی دا واقعات مو ته باندې بیان کو او ته د دې وحي وکړه دا خبرو پاته نه او بیا دا خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او همدارنګه د پیران وغیره د علم غیب پوهېږي هېڅ کلام نه پوهېږي وسع کرسیه فراخ دی کرسي د الله تعالی والا کرسیه السماوات والارض اسمانو او د ځمکې ته کرسي باندې کړو علماو کړي چې کرسي نه څه مطلب دی یو دا چې بس کرسي لکه دې کې څرنګه ذکر دی مو تاسو باندې یقین او ایمان انداسې دي چې مو تاسو ایمان او یقین دی بس کرسي څنګه الله تعالی دی بس کما یلیکو بشان الله تعالی شان څه څنګه مناسب وضع شنشتا دی او بل د دې باره کې په ظاهر باندې چې څنګه دې چې ذکر مو تاسو ایمان وي باقی کیفیت طریقې کې تاسو دا صحیح نه دي جایز نه هغه جایز نه دي بلکې صحیح نه دي چې سړی چې الله تعالی کرسي څنګه دي او څه طریقې سوي غټي وړا وي نه وځي طریقې تاسو په نه کې کیفیت حالت تاسو نشته دي یا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ رئیس المفسرین هغه معنا کوي چې دینه مراد الله تعالی علم دی چې د الله تعالی علم هر یو شی د فراخه دی
هر یو شی د الله تعالی علم رسېدلی یو شی د الله تعالی علمیت نه بار نه دی او نور هم ګڼې منې علماو کړي دي بس دا معنا چې الله تعالی کرسي څه دی علم د الله تعالی نه مراد دی چې الله تعالی علم هر یو شي ته فراخ دی هر یو شي د الله تعالی علم دی یو شی د الله تعالی علم نه بار نشته دی ولا یعودو حفظهما نستړی کېږي الله تعالی حفاظت ته اسمانونو او د ځمکې نه وهو العلي العظیم دا الله تعالی اوچت دی او زورور ذات دی لوی دی د هر شي نه علم د دې لوی دی